يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تیرے جمعہ کی افراسوں کی فرضیت مبارک کی خبر کھڑی اس واپس کی سلور شیان فرض دی اللہ رب العزت دی خود تذکرہ قرآن مجید کی کڑی وقتی فرائض و دی اوداست کی ذرا برابر کوتاہی دی انسان نوسی ذرا برابر دی انسان اندام وجھ پار تسین و عبدست دی قابل قبول ندا عبدست باندې لمونځ نه ادا کیږي. د غسلو شیانو تذکرہ الله رب العزت قرآن مجید کې کړي. اول الله رب العزت فرمایلی چې کله تاسو په دې اراده سره ولاړ شئ چې موږ لمونځ کوو او تاسو په اودس یاستئ فاغسلوا وجوهکم نو خپل مخونه پاک کړئ. او دوم الله رب العزت فرمایلی وایدیکم الی المرافق خپلې سنګلې خپل لاسونه سره له سنګلو پاک کړئ. وامسحوا برؤوسکم دریم نمبر خپلو سرو باندې مسح وکړئ. وارجلکم الی الکعبین او پښې سره له شنګرو پاکې کړئ. نو دغه څلور کاره په اوداسه کې فرض دي. که یو انسان منځګزاره لمونځ کوونکی انسان د اوداسه په وخت کې د څلورو شیانو کې کوتاهي وکړي، په دې څلورو شیانو کې غفلت اختیار کړي، په دې څلورو شیانو کې د ده نه نقصان وشي، نو هغه اودس یې قابل قبول نه ده، په دې اودس باندې لمونځ نه ادا کېږي. نو انسان په خاص د دغو څلورو شیانو خیال ساتي چې په دغو څلورو شیانو کې یو اندام ذره برابر د ده نه وجه پاته نه شي. چیرې دغه اودس په دې طریقه سره وکړي چې دغه څلور سره اندامونه صحیح په طریقه سره پاک کړي او وچ اندام په دې کې پاته نه شي، وچ ذره برابر وچ شی پاته نه شي، وچ جای پاته نه شي، نو دغه اودس قابل قبول ده. دغه اودس دې قابل ده چې الله رب العزت د لمانځه العبادت یا نور عبادات الله رب العزت د ده نه قابل قبول ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې تاسو بهترین اودس وکړئ. دغه اودس د دې ګناهونو د مغفرت ذریعہ ده، لیکن اودس په الته د مغفرت ذریعہ د ګناهونو د معاف کولو ذریعہ د ګناهونو د صفائی ذریعہ ګرځي چې دغه اودس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه باندې په دغه اودس کې د فرایض او د سنت او د مستحبات خیال وساتل سی او د مکروهاتو نه او هغه شیان چې نبی علیه الصلاۃ والسلام منع فرمایلی دا یو مسلمان لپاره مناسب نه ده چې هغه کارونه په دې اودس په حالت کې وکړي. د هغو کارونه ځان وساتي، نو دغه اودس کې به بیا هغه نور پیدا سي، هغه طاقت د ایمان به پیدا سي چې الله رب العزت پر دې نورانیت په وجه سره کوم عبادت چې دی ادا کوي هغه عبادت به الله رب العزت قابل قبول کړي.
نو په هغه کې څلور شیان موږ تېره جمعه ذکر کړي چې څلور شیان فرض دي او د فرضو په پرېښولو سره دغه شی قابل قبول نه ده الله رب العزت ته. د هغه نه وروسته په اوداسه کې 14 شیان سنت دي. انسان به د دغو سنتو خیال ساتي، ځکه چې د سنتو خیال ونه ساتي نو هغه سنتو د ترک په وجه سره به د انسان هغه ثواب چې په سنتو باندې مرتب ده، هغه ثواب چې په اوداسه باندې مرتب ده، د اودس کولو په وجه سره الله رب العزت د دو ګناهونه معاف کوي. چې د دغو سنتو خیال ونه ساتي نو الله رب العزت هغه ګناهونه د اوداسه په وجه سره نه معاف کوي. اول په هغه کې سنت دغه ده چې انسان کله اراده دی اوداسو کې نو دی د نیت کوي. اوداسه ته رټیږي نو دی د نیت وکړي د اوداسه چې زه دغه اودس کوم، زه په دې اراده سره ولاړ شم او دغه اراده د زړه اراده معتبره ده. په خوله باندې اراده نه ده، په خوله باندې د نیت اعتبار نشته، بلکې د زړه اراده وي. په زړه کې به دغه اراده لري چې زه دغه د الله رب العزت لپاره اودس ادا کوم. نو نیت کول دغه سنت دی د اوداسه لپاره. د امام شافعي صاحب په نسبت باندې نیت کول د اوداسه لپاره دغه فرض دی. یو انسان سے اودس کی امام شافعی رحمه الله فرمایي دی به اول نیت کی کچېرې نیت ونه کو یا اودس یې وکړو دغه اودس یې نه ده سوی. علما دې مثال پیش کوي. یو سړی دی د دریاب په غاړه ولاړ د بل ملګري دکه ورکړله، دریاب ته وروغورځېده، ټول په اوبو باندې لوند سو. د دغه انسان اودس وسو که نه وسو؟ دی خو په اراده د اوداسه سره د دریاب یا د تالاب یا د نهر ته ټوپ نه ده ورچولی. امام شافعي رحمه الله فرمایي چې د ده اودس نه ده سوی. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې د ده اودس وسو، لیکن د نه نیت کولو په وجه سره هغه ثواب چې د اوداسه کولو انسان ته ملاویږي هغه ثواب په دې اوداسه سره مرتب نه ده، هغه ثواب نه ورته ملاویږي. لیکن په دې اوداسه سره چې دی دریاب ته ورولوېد ویه، په دې اوداسه سره لمونځ کولی شي، د قرآن مجید تلاوت کولی شي، طواف کولی شي. هغه شیان چې اودس د هغو کارو لپاره ضروري وایي هغه په دغه اودس سره دی ادا کولی شي. لیکن د دغه اوداسه نیت نه کولو له وجې سره کوم ثواب چې په اوداسه باندې مرتب ده، کوم انسان ته الله رب العزت د اوداسه کولو ثواب ورکوي، هغه ثواب نه دی محرومه، هغه ثواب به دته نه میلاویږي. نو نیت کول دغه سنت دی. دوم نمبر بسم الله ویل د اوداسه لپاره دغه سنت ده. یو انسان راځي د اودس لپاره کینی اودس کوي، په ابتدا د اوداسه کې به دی بسم الله یایي، بسم الله الرحمن الرحیم، یا دی دی ویایي بسم الله الرحمن، بسم الله العظیم، والحمد لله على دین الاسلام. یا مطلق بسم الله دی وایي چې بسم الله کې زه شروع د الله رب العزت په نامه سره کوم. نو دغه بسم الله ویل د ده لپاره سنت دی. دریم نمبر سنت چې کله د نیت وکړو یا بسم الله یې وویلله، لاسونه تر مړوند، لاسونه تر د مړوانده پورې منځل دغه د ده لپاره دا سنت دی چې لاسونه به اول پاکوي. خپل لاسونه منځل د ده لپاره سنت دی. دی په ټوټۍ باندې د اوداسه لپاره کېناستوی نو دی به اول لاس مینځي. څلورم نمبر مسواک وهل د ده لپاره سنت. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې د مسواک کولو په وجه سره چې الله رب العزت رضا میلاویږي او بل د انسان د خوله صفایي کول کیږي. بل حدیث کې نبی علیه السلام فرمایلی چې که چیرې په ما په امت باندې دغه تکلیف نه ولی، د ما امت ته دغه سختي نه ولی، نو ما به په خپل امت باندې مسواک لازمي کړی وای چې تاسو به د هر اوداسه سره مسواک کوئ. د مسواک علماو ډېر فواید ذکر کړي دي. یوه فایده یې دا ده چې کوم انسان مسواک کوي د زړکدن په وخت کې به ده ته الله رب العزت د کلمې هغه سعادت نصیب کوي. لو فایده الله رب العزت یو مسلمان چې وفات کیږي او الله رب العزت ته د بخلو باندې د کلمې وال هغه نعمت چې اړیکې نور به هغه مسلمان د دې نه څومره لوی خوش قسمت او خوش نصیبه وي.
نن سبا اکثر مسلمانان د مسواک د سنت نه محروم دي، غافل دي، غفلت اختیار کړی دی. پنځم نمبر سنت د اوداسه د خولې منزل دی چې هر انسان خپل خوله پاکه کړي. مسواک کې ووایي، بیا د مسواک نه وروسته هر انسان خپلې خولې ته 3 وارې اوبه واچوي او هغه اوبه بېرته د خولې نه غورځاره کړي. عربي کې دې ته مزمزه یایي. بل سنت د پزې پاکول دي. په پزه کې کومه ګندګي ده، پزې ته 3 وارې اوبه راچول دي او هغه پزه چې کومه ګندګي په دې پزه د انسان د اودس کوونکي موجوده ده، هغه ګندګي خارج کول دي. بل سنت یو انسان د ګڼه ګیره یې پرې ایښې ده، ګیره یې غټه ده، لاندې سرمن نه ښکارېږي، نو هغه دپاره د ګیرې نه لاندې اوبه رسول دغه فرض نه دي. تېره جمعه کې موږ ویلي وو چې د مخ پاکول دغه فرض دي او د مخ حد موږ بیان کړی وو چې د ویښتو د سر نه ونیسه د زنې لاندې پورې او د غوږ د غوږ نه ونیسه تر بل غوږه پورې، دغه د مخ حد او دغه منزل فرض دی د انسان لپاره. که ذره برابر د انسان نه وچ پاتې شي نو اودس یې قابل قبول نه ده. یو سړي ګڼه ګیره ده، سرمن نه کې ښکارېږي، نو د هغه دپاره هغه سرمن د مخ منزل لازم دی او فرض دی. کومه سرمن چې ښکارېږي د ویښتو نه بار ده او کومه چې په ویښتو کې پټه ده، هغه منزل د ده دپاره لازم او فرض نه ده، بلکې د دغې ګیرې چې هغه ګڼه وي او سرمن نه کې ښکارېږي د هغې خلال سنت ده. دغه خلال به دی په 3 حصې باندې کوي. خپل لاس به په اوبو سره لوند کړي او د لاندې طرف نه به خپل لاس د ګیرې مخ ته وباسي، 3 اطرافو ته بیا باسي. نو دغه خلال د ګیرې کول، هغه ګیره چې هغه ویښتان زیات لري او سرمن نه کې ښکارېږي، هغه ګیرې خلال کول سنت دي. اتم نمبر د خپلو ګوتو خلال کول سنت دي. یو انسان د پښې پاکوي، نو د پښو په منځ کې که چیرې پښې یو مخ سره نښتي، د بعضې خلکو دغه ګوتې ډېرې مضبوطې سره زمسوي سره نښتي، نو اینې اوبه نه داخلېږي. بیا خو د ګوتو ته د ننې اوبه داخلول دغه لازم دي، فرض دي. لیکن یو انسان د ګوتې ارته دي، ګوتو ته اوبه داخلېږي، باوجود د دخول د اوبو نه بیا هم هغه ګوتو خلال سنت ده. خپل د چپ لاس دغه مچخۍ ګوته به د ښۍ پښې د مچخۍ د ګوتې نه ابتدا وکړي، په دې کې به لاندې بره کړي او اوبه به له پاسه پرې غورځوي، نو دې ته خلال یایي. تر چپې پښې د مچخۍ ګوتې پورې به دی حد دغه کار وکړي او خپل ګوتې به د پښو په منځ کې دغه خلال وکړي. دغه خلال د ګوتو دغه سنت ده. او 9 نمبر سنت هر اندام 3 وارې منزل سنت دي. په اوداسه کې هر اندام بغیر د مسح نه مسح یو سنت ده او 3 وارې کول مسح دغه مکروه ده چې یو انسان 3 وارې لاس لنډوي او په سر یې راتېروي. 3 وارې چې انسان سر لاس روڼ کړه او په سر یې تېر کړو، نو دا خو مسح نه سوه، دغه غسل سو اوبو باندې سر لوند کړو یا سر لنډول دغه په اوداسه کې نه دي، بلکې مسح ده او مسح یورې کول په سر باندې دغه لازم دي د مسلمانانو لپاره. او 9 نمبر 10 نمبر د پر سر مسح کول دغه سنت ده چې پر سر باندې انسان مسح وکړي. 4مه حصه د سر مسح دغه په فرض کې داخل ده. که د 4مې حصې نه کم سر مسح یو انسان وکړل اودس یې قابل قبول نه ده. او د ټول سر مسح کول دغه سنت ده چې ټول سر د خپلې مسح لاندې راولي. فقهاو د ټول سر مسح لپاره 2 طریقې لیکلي دي. یو انسان به په اوبو باندې لاس لوند کړي، دغه 3 ګوتې د خپلو دواړو لاسو به سره ولګوي سرونه او دغه لاس به مکمل دغه 3 ګوتې به د ټنډې له طرف نه په سر باندې تېرې کړي د سټ طرف ته، بیا بېرته چې د سټ طرف نه مخ طرف ته راوړي، نو دغه خپل غیوي به په خپلو یو او بل جانب د سر باندې کېږدي او مخ طرف ته بې راکش کړي. د خپلې مسح په حالت کې به دغه 2 ګوتې د مسح د سر نه لرې ساتي. په دغو 2 ګوتو باندې به بیا د یوې ګوتې باندې به یو طرف د غوږ مسح وکړي اندر طرف او په دې بل غوږ باندې به د بل طرف مسح وکړي او دغه بټه ګوته باندې به د سټ ښا طرف نه په غوږو باندې راتېره کړي او مسح د لاس مکمل سوله.
نو لسم سنت دی او دا صدا د سی ټول سر باندې مسح کول دغه سنت دی یو لسم سنت یو غو مسح کول دغه سنت دی دولسم په ترتیب سره او داس کول سنت دی کوم ترتیب سی الله رب العزت قرآن مجید کې را نازل کړی دی چې اے مسلمانانو کله تاسو ولاړ سئ خپل مخ ومینځئ خپل لاسونه تر څنګلو ومینځئ خپل مسح وکړئ خپل پښې ومینځئ نو دې ترتیب سره اودس کول دغه سنت دی لیکن کچیر یو سړی خلاف سنت اودس وکړي مثلا یو سړی تالاب ته کوزیږي یو سړی نهر ته کوزیږي یو سړی دریاب ته کوزیږي نو هغه سړي خو اول پښې داخلي سوې بیا وروسته لاسونه داخلیږي بیا سر او مسح او مخ داخلیږي نو د دې سړي اودس وسوی لیکن خلاف د سنت وسوی دغه اودس باندې لمونځ جایز ده خو لیکن دغه په هغه طریقه سره نه ده چې کومه طریقه نبی علیه الصلاة والسلام نه منقول ده کومه طریقه باندې نبی علیه الصلاة والسلام اودس کړی ده نو دغه طریقه چې اول مخ منځل بیا د لاسونه منځل بیا د سر مسح کول بیا پښې منځل دغه په ترتیب سره منځل دغه سنت دی او دیارلسم سنت دغه ده چې د یو اندام نه وروسته بل اندام فورا منځل دغه سنت دی چې په منځ د اندامو د منځلو کې دومره وخت تېرول نه دی د یو مسلمان لپاره پکار چې یو سړی مخ ومینځي او مخ منځلو نه وروسته دی انتظار کې چې مخ مې وچ سي بیا لاسونه مینځي دا خلاف سنت ده سنت طریقه دا ده چې یو اندام نه فارغه شوې د منځلو نه هغه نه وروسته به بل اندام شروع وکړه هغه نه فارغه شوې بیا بل اندام هغه نه فارغه شوې بیا بل داسې په ترتیب سره مسلسل اودس کول دغه سنت دی نو دغه دیارلس طریقې په اوداسه کې سنت دي دغه دیارلسو طریقو چې انسان خیال وساته او څلور طریقې هغه فرض چې الله رب العزت په قرآن مجید کې ذکر کړي دي د هغو یې خیال وساته یا اودس یې وکړه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي کله چې یو انسان اودس وکړي او بیا د اوداسه نه وروسته دی دغه دعا ویایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويو روايات كرازي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أو بل دغ دعاء يقول لا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الله رب العزة ودي قيامت ورزبا لوسر دروازي لجنة والتخلاصي أو الله رب العزة ورتفرمائي سبكومة دروازي لخوكي داخل ومن إنسان سيد النبي عليه الصلاة والسلام د دغه اودس د طریقې خیال وساته او په دغه سنت طریقه سره یې اودس وکړه او دغه دعاګانې یې وروسته د اوداسه نه وویلې نبی علیه السلام فرمایلي وسره دروازې د جنت به ورته خلاصي او د جنت د دروازو چې کومه دروازه ته خوښه یې په هغه باندې د داخلېدو به دته اجازت دي او دی کولی شي چې په کومه دروازه سره داخلېږي داخلېږي نو دغه سنت طریقه د نبی علیه الصلاة والسلام د اوداسه ده باید هر مسلمان د دغو طریقو خیال وساتي او د اودس نه د ځان ساتلو کوم اشیاء دي چې انسان ځان وساتي او افعالونه چې د اودس ثواب پې کمیږي په اودس کې ګناه واقع کیږي چې انسان هغه اودس چې کوم اودس باندې الله رب العزت دومره لوی نعمت ورکوي د جنت و دروازې ورته خلاصوي د هغه نه محرومه کیږي هغه کوم افعال دي کوم کارونه دي چې انسان د دغو نیکویونه د دغو ثوابونه انسان محرومه کیږي هغو ته مکروهات یا د اوداسه مکروهات یو څو غټ غټ مکروهات درته اول مکروه د اوداسه په حالت کې د دنیاوي خبرې کول دي یو انسان په اوداسه باندې لګیا ده مجلس شروع ده نو دغه اودس اگر که اودس ته فرایض پرې ادا کیږي لیکن په دغه اودس باندې ثواب مرتب نه ده ثواب په دغه اوداسه باندې نه ملاویږي هغه ثواب چې نبی علیه الصلاة والسلام د یو اودس کوونکي سړي لپاره ذکر کړی ده هغه ثواب به دغه سړي ته نه ملاویږي چې کوم د اوداسه په حالت کې د دنیا خبرې ضروري خبره ده یو انسان دې وکړي لیکن بلا ضرورت د دنیا خبرې کې الله رب العزت هغه ثوابونه چې یو اودس کوونکي سړي ته ورکوي هغه ثوابونه د دغه انسان نه ختموي بل مکروه عمل اول داسې عمل چې انسان هغه ثواب پرې ختمېږي د اوداسه اسراف کول دي اوبه زیاتې استعمالول دي نبی علیه الصلاة والسلام حدیث شریف ده ایاک والسرف ولو كنت على نهر جار
ځان د اسراف نه وساته، د فالتوبو نه ځان وساته، زیات یې مه لګوه. اگر که ته په یو داسې نار په غاړه باندې موجود یې چې هغه نار 24 غنټې روان وي، اوبه به پرېمانه په نار کې روانې دي، ته د اوداسه کولو په غرض باندې د نار ته ورغلی، دلته به هم اسراف نه کوي. د دغه اسراف به د قیامت په ورځ پوښتنه کېږي. نو ځکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې هر اندام به 3 وارې مینځي، تر 3 وارې نه زیات د شک په بنیاد باندې انسان ته اجازه نشته. نبی علیه الصلاة والسلام منع فرمایلې ده چې یو انسان ته د اوداسه په حالت کې شک ور ولویځي. روایاتو کې راځي اوداسه په کولو باندې الله رب العزت چې یو بنده اودس کړي نو یو شیطان خپل شیطان مقرر کړی ده چې انسانانو ته وساوس ورچوه، شکوک ورچوه، شبهات ورچوه، دغه اندام وچ پاته سو، دغه پاته سو، نو دی به اسراف کړي، دی به اوبه زیاتې اسراف کوي، اوبه به زیاتې لګوي، نو کوم ثواب چې د اوداسه په ذریعه سره انسان ته میلاویږي د ثواب نه به محروم شي. د شیطان کوشش دغه ده چې انسان د ثوابو چې محرومه کړي، هغه کوم ثواب چې د عمل په وجه انسان ته میلاویږي هغه ثواب ورته میلاو نه شي. نو شیطان شکوک او شبهات ورچوي. نو نبی علیه السلام فرمایلي دغه شک نه ځان وساته، بس ذهن کې دغه یقین جوړ کړه په خپل دماغو کې چې د ما اودس اوسو بس 3 وارې دي مخ ته اوبه غورځارې کړې، یو بل اندام دې پاک کړه، پښه دې پاکه کړه، 3 وارې دې اوبه غورځارې کړې، ودې وکړه، بس خپل دماغ کې دغه یقین کې نو چې د ما دغه اندام پاک سو، سنت طریقه سره مکمل پاک سو. نو اسراف کول نبی علیه الصلاة والسلام منع فرمایلی او دغه د اوداسه لپاره مکروه ده چې یو انسان زیاتې اوبه استعمالوي. نن سبا هر یو انسان ټوټې خلاصه کړي بس اودس ته کښېني. پوره غسل چې ډېر احتیاط یو انسان وکړي د یو غسل اوبه د انسان نه ضایع کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام چې په کومو اودس اوبو باندې اودس کې روایاتو کې راځي علماو تذکره کړې ده په او کم 1 لیټر باندې نبی علیه الصلاة والسلام اودس او په دې باندې یو بدنۍ هم نه ډکېږي. نن سبا خو ټوټۍ ډکوي، ټوټۍ ته انسان کښېني، هر یو انسان لګیا یې اسراف کوي. مخکې زمانه کې به یو بدنۍ یو اودس کوونکي راډک کړل نو په هغه بدنۍ باندې به ته مکمل اودس کاوه، احتیاط به ورسره کاوه، د مانه زیات ضایع نه شي، نو اسراف پرې نه کاوه. او بهترینه طریقه د اوداسه دا وه چې په بدنۍ باندې اودس وکړو. ځکه د آدابو د اوداسه به ډېر خیال ساتل کېده. آداب د اوداسو کې دغه ده چې یو انسان دې په جګ کښېني او دی د قبلې طرف ته مخ کړي. دغه په آدابو د اوداسه کې راځي قبلې طرف ته مخ کول د اوداسه په حالت کې او په جګ کښېناستل. نن سبا خو په جګ باندې کښېني لیکن قبلې طرف ته مخ نه وي، دغه آدابو نه محروم دي. ټوټۍ ته کښېناستوی د آدابو نه محرومه دي، بل دغه مکروهاتو باندې له پاسه مکروهات نور. نو دغه اودس هغه نورانیت بیا په اودس کې نه وي. بیا چې لمانځه ته ودرېږي لمونځ خوند نه ورکوي، زړه یو بل طرف ته غافله، یو بل وساوس د شیطان د انسان په زړه کې ورغورځوي. ځکه هغه اودس یې د انواراتو نه ډک نه و، اودس یې په مکروهاتو باندې ابتدا کړې وله، اودس یې مکروهاتو نه ډک و، اودس هغه اودس نه و چې الله رب العزت هغه ثوابونه پرې مرتب کړي دي. او بل د اودس متونکي اشیا کوم ځای دي؟ یو څو غټ شیان دلته ذکر کوم اصولي طور، هغه اصول په ذهن کې کښېنوئ نو انسان ته به معلومات کېږي چې د اودس نواقص د غټو بولو له جانب نه یا د وړو بولو له جانب نه چې د انسان نه کوم شی خارج شو، هغسې هر شی نو د انسان اودس ماتېږي. هغه که هوایي او که هغه بې اودسي د انسان نه چې خارجه شوله نو د انسان اودس مات شو. دویم شی د انسان د جسم نه چې وینه یا د زخم نه ووتویه نو د انسان اودس مات شو. دریم نمبر شی انسان دومره خوا وګرځوله چې هغه په ډکه خوله ویه. مثلا انسان خوا وګرځوله او د ده په خوله کې یو پاو مقدار اوبه جهیزي، خپل خوله انداز انسان ته معلومیږي چې د ما په خوله کې څومره ګوله جهیزي، دومره خوا یې وګرځوله او هغه مقدار د خوا دومره وویه چې هغه خوله پرې ډکېدله نو د ده اودس مات شو. او که چیرې خوله نه پرې ډکېدله معمولي غوندې ترخې اوبه یې له خولې راوګرځولې نو د ده اودس برقرار دی، د ده اودس نه ده مات. بل که چیرې یو انسان په لمانځه باندې ولاړ وي او هغه لمونځ د رکوع او د سجدې والي د جنازې والا لمونځ نه، داسې لمانځه باندې ولاړ وي چې په هغه کې رکوع وي، په هغه کې سجده وي او دی په زوره باندې وخاندي، دومره په زوره باندې وخاندي چې څنګ ته ولاړ ملګری د ده د خندا اواز والي، د ده اودس مات شو، دی به اودس کوي، دغه لمونځ یې ختم شو، لمونځ به له سره راګرځوي. نو دغه اصولي خبرې دي
یو مسلمان ته دا اصولي خبرې پېژندل ضروري دي. د تاسو د یو لارې او د بلې لارې نه چې هر شی خارج څه اودس مات د خوب په وجه باندې هغه خوب داسې خوب چې یو انسان ډډه لګولي یا پروت وي یو شي ته ډډه لګولې د هغه خوب په ده باندې غالب شو یا خوب ورغی هغه شی تېر لرې کې سنګواښ دی لرې کې بالښت ته ډډه لګولې دومره دی ویده ده دی په خپل ځان باندې دومره قدرت نه لري چې هغه بالښت لرې کې غورځي. فقها یې چې د اودس مات شو. که یو انسان د اتحیات په حالت باندې ناست ده چیش ته ډډه نه ده لګولې خپل اندام مخصوص یې په مځکه لګولی دی ویده ده د ده اودس نه ده مات شوی ځکه د ده نه د دې چې کله د ډډه لګولې نو د دې امکان ده چې د ده نه هوا خارجوي ځکه دی د اندامو باندې قدرت او طاقت نه لري اندامونه د ده غړنده سوي دي بې اختیاره دي. لیکن یو انسان چې کله د اتحیات په شکل ناسي یا یې ډډه چیش ته نه وي لګولې او دی دغسې ناسي نو د ده په ځان باندې طاقت موجود ده د ده اعضا د ده په قدرت کې دي د ده په لاس کې دي ځکه دی غورځېدلی نه ده غورځېدلو هغه دی احتیاط کوي چې زه غورځار نه شم نو د ده اودس نه ده مات هغه خوب چې ده ډډه لګولي یا ده سنګواښ ته یې ځان ته ایښی یا دی ویده شوی یا ده پروت وي په بستره کې نو د ده هغه د پروت کېدو او د سنګواښ ته لګولو په وخت کې دی ویده شوی د ده اودس مات ده دی اودس کوي احتیاطاً دغه اودس د ده ماتېږي کېدای شي د ده نه خروج دې شي شوی دی په ځان باندې قادره نه وي ده ته معلومات نه وي نو ده دپاره پکار دا دي چې دی اودس وکړي. بل دا خو وړه بې اودسي وه ما درته ذکر کړي وو تېره جمعه کې یوه غټه بې اودسي ده یوه وړه بې اودسي ده. غټه بې اودسي دې ته غسل ویل کېږي چې انسان باندې غسل لازم شي او وړه بې اودسي چې انسان باندې دغه چار اندام لازم شي څلور اندامونه مینځل په انسان باندې فرض دي. دغه وړه خبره درته کم نور بیان ختموم. غټه بې اودسي د انسان د جسم نه د انسان د اعضای مخصوصو نه مني خارج شي او هغه مني خروج په شهوت سره وشي او دغه بالغ ووایه انسان باندې د دې نه وروسته غسل کول د عباداتو لپاره فرض ده او غسل کې درې شیان لازم دي د انسان لپاره چې انسان به په غسل کې دغه درې شیان خیال به د دریو شیانو ساتي که په دغو دریو شیانو کې د انسان نه کوتاهي وسوه غفلت وسویه عبادات قابل قبول نه دي دغه غسل قابل قبول نه ده. اول انسان به خپله خوله اندر صحیح صفایي کوي دوم به خپلې پزې صفایي کوي او پزه به تر نرمي پورې انسان پاکوي اوبه به پسې ته وغورځوي چې خپله پزه تر نرمي پورې دغه اوبو ورته ورسېږي او خوله کې به په داسې انداز سره که چېرې روزه نه وي غرغره به کړي چې د ده حلق ته به اوبه ورسېږي او که چېرې یو انسان روزه وي بیا غرغره د ده لپاره لازم نه ده د خولې هغه اندروني هغه ساحه دې پاکه کړي بس د ده غسل وسوی او بل دریم نمبر د ټول جسم چې ذره برابر د انسان نه باقي پاته رسي پوره جسم پاکول په ده باندې لازم دي او سنت طریقه د اوداسه لپاره دا ده چې بهترین اودس وکړي په سنت طریقه سره دی د خپل جسم نه کومه ګندګي چې د ده په جسم باندې لګېدلې ده او هغه ښکارېږي یا ښکارېږي نه درته معلومات دي چې زما په جسم باندې دلته ګند لګېدلی هغه ګندګي پاکه کړي خپل جسم له ګندګي نه پاکول دغه سنت کې ابتدا دی غسل کې اودس کول سنت کې په بهترینه طریقه سره اودس وکړي د هغه نه وروسته بیا دغه خپل غسل په ټول جسم باندې خپلې اوبه راوبهي او خپل جسم ټول پاک کړي. نو دغه د اوداسو فرایض او سنت او د اوداسه او د غسل سنت او فرایض دي باید هر مسلمان د دغو اوداسه او د غسل د فرایض او د سنت او د مستحباتو خاص خیال وساتي. بیا چې کله دغه مستحباتو فرایض او سنتو واجباتو او د مکروهاتو یو انسان خیال وساتي الله رب العزت په دغه اوداسه باندې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي چې دی بیا وروسته دغه دعا وایي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. د قیامت په ورځ باندې به دغه انسان ته الله رب العزت وسره دروازې د جنت خلاصوي او الله رب العزت به ده ته اجازه ورکوي چې په کومه دروازه دې تا خوښه وي په هغه باندې داخل شه. الله رب العزت دې موږ او د تاسې ټولو اعمال په سنت طریقې سره برابر کړي. الله رب العزت دې په دې خبرو باندې او ما ته تاسو ټولو ته د عمل کولو واخر دعوانا